یو گناہ دا غټ شمار کړه وعقوق الوالدین او دا مور او دا پلار نافرمانی کول دا غټه گناہ ده. دیما عزیزانو دریم نمبر باندې پیغمبر علیہ السلام قتل النفس خائی دا یو بے گناہ کس قتل کول دا پیغمبر علیہ السلام غټه گناہ بولی. او سلورم نمبر باندې په دروغه باندې قسم خوړل غټه گناہ بولی. دیما عزیزانو په یو بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام وہ گناہونه یاد کړی دي او اکبر الکبائر یې ورته ویلي دي. دا ټولو غټو گناہونو کې ټول نه لوی گناہ وہ گناہونه ذکر کړی دي. په هغه کې دا یو مسلمان بے گناہ قتل کول یې هم غټو گناہونو کې هغه لوی گناہ به شمار کړی دی. دیما عزیزانو مسلمان خو ډېره غټه خبره ده چې هغه څوک قتل کړي یو کافر بے دینه چې ذمي وي یعنی مسلمانانو په ملک کې اوسي مسلمانانو استوګنه ورکړې وي دا هغه په بابت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اے دوی مالونه زمون مالونه غوندې دي څنګه زمون د مسلمانانو مالونه محترم دي دا رنگه دې کافر چې تا خواته اوسي پستا ملک او علماء هغه کافر هم پکې شماري چې کوم کافر په ویزه باندې مسلمانانو ملک ته راغلی وي یا یې صلح وي یو تر بله معاهده وي یو تر بله یا دوی وینې په شان د وینې زمونږ دي او د دوی مالونه په شان دی مالونو زمونږ دي او زمونږ مال زمونږ عزت او زمونږ جان زمونږ